بسم الله الرحمن الرحيم. القول من الصالح قال حدثنا يزيد بن حسن قال امام مسلم رحمه الله استاد فضل بن سهل وبي قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني ما تخبر خليفه بن مسارع قال ذا خليفه دخلت داخل على غالب بن عبيد الله فغالب بن عبيد الله بان فجعل يملي شروع شدا يملي ديب ويلا او ما بنكلا يملي عليا دي املاك ولا تماما معنا دار دب ويلا او ما نكلا چې لیکل نو ما ته دا څه ویلې حدثني مفعول حدثني مفعول چې مفعول ما ته دا راوځ کړی دی او مفعول ما ته دا راوځ دا کړی او مفعول او قراوی دې ته نسبت کوله چې دا روایت دا د مفعول نه ده دا غالب بن عبید الله دا مجروح راوی دی او په دې باندې جارح دا خلیفہ ابن موسی او جرح په باندې دا چې دا حدیث د ابان نقل کوي او ابان خپل دا ضعیف او کمزور دی د ابان حدیث نقل کوي ابان ضعیف راوی دی نو دا بنظم مجروح راوی دی غالب بن عبید چې ما ته درویز نقل کوله په اخذه البول ونی ودی لره بول تنک نو بول رانی دا وجه فقام دا ودی ونظرت ما فقتنی فی الفراسه د دې په کتاب کې د دې په کتابچه کې د دې په صحیفه کې هغه کې مې وکتلې په اضافيها چې په دې فراسه کې لیکلي حدثني ابان او دا ضعیف راوی دی ان انسن و ابان عن فلان او ابان ضعیف راوی دی دا علت بجاری خراسه اصل کی کتابچه دی ویل کی هغه پانو دی ویل کی چې بعد پانی د بعد سره دم کې سپان لند کې دی او سیرت باندې کوئی نور کې نه خراسه او بیا خلیل وای چې خراسه دا من اقراص الغنم د دینه ماخوذ هغه دې دی ویل کی چې دا سروي ګړي دي یو ځکه کې ګوري وو کې په باندې وګرځي هغه څنګه چې دین بیا بل هغه وو کې دا پچې مچې وو کې نو هغه نه بعد بیا ګوري وګرځي یو بل د پاسه کې هغه سم دا چې دې یو د بل ته قراسه دا ویل نو دلته او یا قراسه علامه ماوردی وی چې قراسه اصل کې دا په معنا د علم سره دی وجنا هغه صحیفه کاغذ کړي کې علم لیکل شوی نو هغه ته قراسه ویل معنا هغه صحیفه هغه کتابچه چې هغه کې علم لیکل شوی هغه ته قراسه دا ویل بیا ما دې په کتابچه کې وکړي هغه نه ابان دروي دراغلي فترکتو ما پرې بدل غالب نو الله وقمت ذکرکو دا فیلزم مجروح او سمعت فضل ابن سهيل ما ولدني لحسن حلواني يقول رأيت في كتاب عفان ما في كتاب عفان تجدله حديث هشام ابن المقدام حديث هشام ابن المقدام دا شپږم مجروح راوي هشام ابن المقدام او جارح په باندې عفان او جرح په باندې دادا چې کله واسطه منی چې حدثني يحيى عن محمد او کله واسطه نوې يحدثني محمد نو دارک رحمت کله واسطه منی او کله واسطه نه منی کله واسطه ذکر کوي او کله واسطه دان ذکر دا په باندې علت د جرح دا شپږم مجروح راوي حدیث هشام دا په کتاب د عفان کې دوی حدیث هشام رأيت حديث هشام ابي المقدام او دا هشام ضعيف راوي دي دا ايمو دا ضعيف کړي دي دا کمزور راوي او دا حدیث دا منصوب دي دا رأيتو بنا باندې
رأيت حديث هشام ما لدري دا منصوب ده مفعول رأيت ده ما لدري حديث هشام ابي البسام هذا حديث تشو وهو حديث عمر بن عبد اللطيف ده حديثه يا منصوب ده او يا مرفوع ده دوار احتمال ده کدا مرفوع شي دا خبر شي ده هو ده هو حديث او که منصوب شي نصب بار دو وجه یو بنا پر بدلیت دا حدیث هشام ابن اغم عبد المنهو ده دا نه بدل یا منصوب ده او نصب بنا پر اعنی ده اعنی فعل وترقبات اعنی حدیث عن عمر بن عبد العزيز قال هشام مدى هشام حدثني رجل دا هشام چې ذکر دی دا هشام ابن زیاد اموی او دا د بصری اوسیدونکو دی او ایمو د دې ضعف بیان کړل چې دا ضعیف او کمزور راځي بحدثني رجل يقال له دي تويلتي يحيى بن فلان هغه به ذکر کړي د محمد بن كعب نو قلت ما عفان تويل الا عند اهل العلم يقول ندوي هشام سمعه من محمد بن كعب دا اهل علم وي چې هشام اوریدل دي روایت د محمد بن كعب نه بسات او ستا کتاب کې دې واسطه موجوده ده او هغه وی چې د هشام د محمد نه روایت بذات اوریدل او ستا کتاب کې په بذات روایت نشته توافق ده نو چې دا خبره مې وکړه نو فقال عفان قوين انما ابتلي من قبل هذا الحديث فتاقي سر ابتلاء کړه شوی دا امتحان کړه شوی دی په دې هشام باندې من قبل هذا الحديث د طرف د حدیث نه معنا دا دا چې دا ضعیف کړه د خلقو زو نسبت کړه من قبل هذا الحديث ذکر حدثني يحيى عن محمد اغنا بعد دعوه کې چې ما د محمد نبی ذات حدیث اوریدل یو ځل واسطه ذکر کوي او بل واسطه ذکر کوي نه اگر که دومره اندازا علت د جرح یوازې نشي ګرځیدل چې یو ځل راوي واسطه ذکر کوي او بل واسطه ذکر نه کوي دا تقاضا د ضعف د روایت نه کوي چې دا روایت ضعیف ذکر د تصریح په کې د باندې نشته ځکه دا احتمال لري چې دې د محمد نه دا روایت به ذات اوریدلې وي هغه نه بعد يرشي وي نو بیا د حدیث بیان کړی د یحیی نه هغه نه ورسته بیا استماع یاد شوی د محمد نه اوریدلې به ذات کړی نو هم به ذات اوریدلې هم به واسطه اوریدلې د محمد نه به ذات اوریدلې به يرشي وي بیا دا حدیث د یحیی نه د محمد نه ورته روایت راغی به ورته یاد چې ما خدا د به ذات محمد نه اوریدلې نو دا دلیل د ضعف دراوی د جرح کې دی نشي لہذا موږ هشام ضعیف دی په اعتبار د قرائن خارجیو قرائن خارجیه په دې باندې دال دي هغه قرائن چې هغه تقاضا کوي په دې علماء باندې چې کوم عارفین د دې فن په دې باندې کوي دراویانو دقیق احوال نه خبر وي دراویانو حالات ورته معلومات نو هغه ته دا پته ده چې د دې سماع د محمد ثابت نه ده نو دې حکم په دې باندې او چې دا ضعیف او کمزور ذکر دلایل ظاهریه په دې باندې قائم دي په دې باندې موجود دي چې روایت د واسطه راغلي په واسطه د یحیی باندې او دا روایت بذات عفان نه دی اوریدلې د محمد نه نو قرائن خارجیو نه دوه معلومیږي اگر کراوی کې دي شی او د روایت بذات اوریدلې او بل د روایت بذات دی په واسطه هغه اوریدلې نو کان یقول او ودا هشام چې دی ویل حدثني يحيى ما ته حدیث يحيى ذکر کړي نو دیو جن اوس دین زیادت کړي چې ما به ذات محمد نه اوریدل اوس واسطه زیاته کړ نو دی وهم کړي نو دی چې ضعیف کړي د وجه د دقه زیادت د وجه نه كان يقول حدثني عن محمد ثم دعا بعد يدعو قول انه سمع من محمد ما رويت محمد نبي صلى الله عليه وسلم ذو بذات نه اوریدل دی په واسطه دی احیا باندې اوریدل بذات دلیل د ضعف د چاره
هغه هشام دی د دې زیادت د وجه لا خلق د نسبت د ضعف دا کړ او نو قال دا محمد وی سمعت مورد د عبد الله بن عثمان دا عبد الله بن عثمان دا جارح عبد الرحمن عبد الله ابن عثمان ابن زبير جبل يقول دي عبد الله بن قلت ما ابي عبد الله بن مبارك من هذا الرجل الذي ذكر سوق ده الذي رويت عنه شتروي رجل کې حديث عبد الله بن عمرو دا روایت نقل کړی دی عبد الله بن عمر حديث چې يوم الفطر يوم الجوائز چې دا ورځ د اختر دا ورځ انعامات اختر په ورځ باندې الله تبارک وتعالى انعامات دا ورځ دا يوم الفطر يوم الجوائز دا د انعامات ورځ دا په کړه څو دي چې دا حدیث دی نه دا نقل شوی دي ته ویل کېږي چې دا د جواز هغه ورځ انعامات ځکه چې کله ورځ د اختر شي د کوڅو د لارو چوکونو کې ملایکی ودري او هغه ملایکی आवाज کوي یا معاشر المسلمین اے د مسلمانانو جماعت ته هغه رب طرف سره چې هغه مهربان او بخښونکی او خپل مخلوق ته ډېر زیات ثوابونه ورکړي الله تاسو ته امر وکړ چې روزيونی سي روزي مونږونی او تاسو د الله رضا لپاره په روزي کې خوراکونه او استاد خپل انعامات قبول کړئ چې الله انعام دی هغه انعام دار چې کله اختر مونږ شي یو आवाज کوون کې आवाज وکړي هغه اعلان کې او आवाज اسمان طرف نه چې ارجعوا الى منازلکم قل قولون تلاشي الله تاسو ته رحمایي وکړه او الله پاک تاسو ګناهونه الله دې ټول ما معاف کړي ذکر یوم الفطر ته یوم الجوائز وي ذکر الله انعامات کوي د ټول ګناهونو د معاف کېدلو ځای دا حدیث چې نقل دی نو قال چې دا خبره مې وکړه عبد الله او ویلي سليمان بن الحجاج چې دا روایت نقل شوی د سليمان بن حجاج دا سليمان بن حجاج دا مجروح راوی او جارح په باندې عبد الله ابن عثمان دی او جرحه هغه معلومه ده انظر ما وضعت في يدك منه اول دا روایت کو نقل شوی د سليمان بن حجاج دا ورته انظر وګوره ما وضعت في يدك منه هغه چې ذکر مستا بلاس کې منه ددنا دا مدح او تعریف د سليمان بن حجاج یعنی دا حدیث چې کله حاصل شوی تاسو د سند سليمان نه دا یو عظیم نعمت د استاد لپاره دا قابل د فخر د استاد لپاره چې ته دین روایت کې نزان نقل کې دین روایت دا نقل کې انظر وګوره ما وضعت في يدك منه هغه چې ذکر ما في يدك فلاح تاکي منه د سليمان ابن حجاج سليمان ابن حجاج وس دا حدیث چې دې ته اشاره کوي چې یوم الفطر یوم الجوائز دا د سليمان ابن حجاج دا مدح او ثنا د سليمان ابن حجاج هغه معنا دا چې دا یو لوی نعمت چې دې سره لتا حدث قال ابن قوزادي سمعت موردي وهب ابن زامعان يذكر دي بذكر قرة سفيان ابن عبد الملك قال سفيان قال ويلي عبد الله يعني عبد الله بن مبارك رأيت ما ولد روح ابن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم دا اتم مجروح راوي جارح عبد الله بن مبارك او جارح او مجروح راوي دا روح ابن غطيف او علت جرح داده چې دا صاحب الدم قدر درهم دغه روایت دی نقل کړي
دا علت د جرح د تقریبا دي کې صاحب الدم قدر درهم روح دار ول دا نقل کړي او دا حدیث دا روح روایت کړي د زهري نه زهري د ابو سلمہ نه روایت کړي هغه د ابو هريره نه دا روایت راغلی چې تعاد الصلاه من قدر الدرهم یعنی دا هغه ویني نه چې هغه قدر درهم دي نه به اعاده الصلاه داږي وذا حدیث د وجه نه ودا روح ابن قتيب دا ضعیف ځکه دا حدیث امام بخاری په خپل تاریخ کې ذکر کړی او چې دا حدیث باطل دا حدیث د پاره د سر اصل نشته دا حدیث اصل د سر لري هغه په دې باندې رد کړی دی نو دا نقل د حدیث د قدر درهم کې د دې وجه نه دا مجروح دی ځکه دا حدیث ثابت نه نو دا اتم مجروح راوي او حدیث صاحب الدم قدر درهم دی چې دا معقول دی دا عفو او الت مرفوع حدیث نقل شوی دی تعاد الصلاه من قدر الدرهم من الدم قدر درهم مرفوع حدیث دا دی چې قدر درهم وینو اعاده الصلاه او روح ابن غطيف روایت نقل کوي نه چې صاحب الدم قدر درهم دا معقول دی دا عفو په دې کې اعاده الصلاه نشته دی وزار وچ راغله دي لپاره د سر اصل نشته دا یو باطل حدیث دی راغله وجلست الیه ذ روح سکینه المجلس في يوم مجلس فجعلت شروشه استحيي من اصحابي وما حیا کوله پر خپل مرګرو تلاميذو شاګردانو ان يروني چې ما هم نجاست معروف چې د دې سره ناس او د قرح حدیث دی د وجه د کراهیت د حدیث دی د دې حدیث خپل دومره بد غړنه او روایت دومره بد غړي چې ما ویلي چې دا شاګردان میمونی ویني چې دا دروغ سره نه دا لکه حدیث دروغ نه کوي هغه نقل چې دروغ نه حدیث نقل کوي نو هغه خو ضعیف کمزور روایت دی ما ته حیانه کله د خپل شاګردانو چې دې سره ونی وي د دې سره نه نو جارح بن عبد الله بن مبارک مجروح راوی روح ابن غطيف او دا اتم مجروح راوی دی او جرح په باندې دا چې د حدیث د قدر درهم نو دا صاحب الدم قدر درهم چې دا معقود دی مدق حدیث دا نه نو من قال دا ابن قرطان سمعت مورد ومن يقول لي وهو بويان سفيان داروی نقل کی دی سفیان ناوروی کی نقل کی دی عبداللہ ابن مبارک نا جارح پیوانی عبداللہ ابن مبارک دے نو قال دا عبداللہ ابن مبارک وی بقیت صدوق اللسان دا بقیہ صادق القول دے جب صادق دا مجروح راوی دا بقیہ دے دا نهم مجروح راوی دے جارح پیوان دے عبداللہ ابن مبارک جارح دے باقی پیوان جرح کریں بقیه دا صدوق اللسان ولكنه ياخذ عمن اقبل وادبر لیکن دا اخذ حدیث کوي عمن دا هغه چانه اقبل وادبر دنه مراد ثقات او ضعفات اقبل د ثقات او ادبر چې مخامخ را دي او کشاړ مراد د ضعفات یا د اقبل ادبر معنا هر کس نا روي نه هر کس ناکس نرویت دانه او دا یا د اقبل ادبر معنا دا ده چې نقل کوي روایت من اقبل چې دا روایت مقابل د قبول یا غیر روایت نقل کوي او ادبر د چار روایت چې د قابل د قبول نه وي نو هغه نه روایت هر کس ناکس نرویت دانه او چې قابل د قبول وی روایت هغه نه نقل کوي چې دی هغه نه نو جارح عبد الله بن مبارک مجروح راوی بقیه دی علت د جرح دار چې اقبل او ادبر هر کس ناکس نروي دا نه نو دلته دا بقیه ابن ولید د بقیه متعلق یعقوب وی بقیه حسن الحديث د بقیه حدیث دا حسن دی نو معنا دا او شرط دار اذا حدث عن المعروفين د معروفین او روایت نقل کوي به روایت صحیح
او کله معروفون نه روایت نقل کینا نو بیا روایت صحیح او بیا ابو مسهر وی بقيه ليست احاديثه نقيه فكن منها على تقيه وبقيه جدي احاديث نقيه لدي صفاء احاديث نقلينا فكن منها على تقيه ذان جدي روایت دا نقل دانه ابو حاتم رحمه الله وی چې دې روایت لیکل قابل دی ولیکا لیکن قابل د حجت نه دی وی لیکا لیکن دا قابل د حجت نه دی او بقیه صدوق اللسان د صادق القول دی او روایت چې د نقل کې د هر قسمه د مقبول غیر مقبول ټول روایت نقل کې دا په باندې علت چا شو هغه جره وایي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن معاوية عن شعبة قال اغلب النقل في دجانه د شعبین دا شعبی نسبت شعب تشویل شعب دا یو شاخ د همدان قبیله د حضرت عمر رضی الله عنه دلته چې شپږ کال د خلافت دا تیر شو هغه نه بعد دا پیدا شو او شعبی لوی امام د جلیل القدر دا د فقه او د تفسیر او د حدیث او د مغازی او د عبادت ټول پکې نو دی وجه حسن بصری وایي کان شعبی والله كثير العلم شعبی زمانه قسم په الله وی الله ډیر لوی علم عظیم الحلم صبر ډیر زیات قدیم السلم اسلام ډیر مخکې نه راوړي دا شعبی وایي قال حدثني الحارث الاعور الحمداني ما تحديث حارث احور حمداني ذاته وكان كذابا او ذاته وذا لسم مجروح راوي مجروح حارث احور حمداني جارح في باني شعبي او جرح في باني ذاته وكان كذابا ذاته وسوال دار چې جرير د مغیره شعبي نه روي چې کله دا کذابونو دا شعبی نه روایت نه چې دروغجن راویو شعبی خلوی امام دی نو دا لوی امام دا روایت ولې نقل کوي دې روایت په ضعیف راوی نه نقل کړي نو ته یو جواب داو چې شعبی روایت نقل کوي هغه صحیح روایت او سقیم روایت کیږي حارث اعور نه روایت نقل کوي هغه دا پیږي چې دا د دې صحیح روایت دی او دا سقیم روایت دی نو چې کوم سره تمیز کولې شي نو د صحیح او د سقیم روایت ماغي د پر روایت نقل کول دا جایز دی هغه څه پته نه دي نو یو سره دی هغه دا د فرقو مبتدعه او ټول معلومات شته دا غي کتابونه مطالعه لا صحیح شیعاګانو درګانو کتابونه مطالعه د فاته غین علاوه د معتزله کتابونه مطالعه دروافض او د خوارج د دې فرقو کتابونو مطابق علم څه چې معتزله دا تفصیل دي دا شیعاګان د لګان دادي خوارج دادي روافض دادي کرامیه جهمیه ټول ورته معلوم دي چې مطالعه کوي کيو امي سره ولګي هغه د مطالعه او د شیعاګان کتابونه او سره روان دي او هغه لیکلي چې د قرآن شریف درې مېسا دا سنیانو پکړل او یا جبريل عليه السلام وحي راوړل او پیغمبر اسلام علي کرم الله شکل یو شو جبريل عليه السلام غلط شو تعالی سے په دې باندې کرم الله تعالی پیغمبر اسلام ته وحي هغه تخپل شکونه او یا هغه وای چې موږ په باندې مسح کوو وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين دا په وامسحوا باندې عتوي او په باندې مسح نو دی وارجلكم الى الكعبين نو التوامسحوا برؤوسكم وارجلكم مجرور او وامسحوا لن داخل کړه په باندې مسح او تر باندې سړي خپل شکونیږي چې قرآن کریم آیات دې دې ولې چې مسح او تمنګ ولې غلط مصافنا خبره ده هغه تشکونه پیدا دغه امام شافعي ته دا پتا و چې د حارث اعور صحیح روایت کوم دي د حارث اعور ضعیف روایت کوم دي صحیح سقیم کې امتیاز کول شي
ماغه د پردا نقل جایز دی چې دی روایت نقل کی دی او ضعیف راوینا ضعیف روایت نقل کوي دی سقیم روایت دی او دی صحیح روایت او دویم یا مونږ وایي شعبی چې نقل کوي د حارث اعورنا هغه دې لپاره چې د دې متن او د دې طریقه د نقل کولو د حدیث دا معلومه چې دې روایت څنګه نقل کړي چا نه نقل کړي په کوم طریقې نقل کړي د پاره د مصالح عدیده او د پاره نو هغه نقل کوي چې خلکو ته پته ولګي چې دې روایت نقل کوي ګوردار روایت نقل کړي د کې پلانې ضعیف راغلي پلانې ضعیف دي دا روایت دی وجنه ثابت دی دا دی وجنه کدا چې مصلحتونو د پاره نقل کوي نو به د مصلحت د وجنه نقل کول چاهي او دا شعبی ذکر نه او د شعبی نه ما سوا چې یو سړی سقیم او صحیح احادیث باندې نه پیږي نو هغه لپاره روایت نقل کول د حارث اعورنا چې دا مجروح راوی د دې نقل کول جایز ده ذکر یو کانه کړه او وفي قال حدثنا ابو عامر عبد الله بن عمر الاشعري قال حدثنا ابو سلمة قال عن معاذ العاص بن الجميع يقول حدثنا عبد الله داوي قال عبد الله وي حدثنا ابو اسامه ما ته حدیث ذکر کړی دی ابو اسامه دې روایت نقل کړی نو دلته دا عبد الله ابن براد اشعری چراغله عبد الله ابن براد ابن یوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعری دا د کوفی او یو خدا سند چراغله دا ټول کوفی نیون دي معنا دا ټول یو علاقه خلک دا ابو اسامه اگر نقل کې د مفضلنا دا ابو اسامه حماد ابن اسامه ابن زید قریشی دا د کوفی اوسیدونکی دا حافظ متقن او عابد او ډیر ضابط راوی دی مفضل ابن محلحل ابو عبد الرحمن کنیه دا د کوفی اوسیدونکی دا هم حافظ د احادیث ضابط متقن او عابد راوی دی هغه به نقل کوي د مغیره دا مغیره ابن مقسم ابو هشام کنیه دا زبی ورته ویل کېږي د کوفی اوسیدونکی دی نو قال دا مغیره وی سمعت الشعبی ما الشعبی نه اوریدلی مجارح شعبی یقول شعبی ویل حدثني الحارث الاعور ما دا حدیث ذکر کړی حارث اعور نو حارث اعور دا مجروح وهو دا شعبی يشهد دی بغوی کولا چې انه دا حارث اعور دا يشهدو قائل اغا نو قائل یشهدو اغا مغیرت او ضمیر کو هو کی دا راجی د شعبی دا انه دا حارث احد الكاذبین دا جرح شو او دروژنو کې یو دروژن دا حارث اعور په دې باندې حارث اعور باندې دوه طریقو باندې جرح وکړه شعبی په باندې جرح وکړه دلته په شعبی جرح وکړه او التم په باندې وکړه کذابن او دلته په جرح وکړه احد الكاذبین او دروژن ډیر دی یو دروژن په حارث اعور وفي قال حدثنا قال ابراهيم قال علقمه قرات القران في سنتين ما قران کریم خود وکړو دولسل فقال الحارث اعور ویلي دا ذکر وکړو چې مستدي القران هين والوحي اشد قران کریم آسان دی دا وحی چې کوم دا اشد دا وحی ډیر سخت دا وحی دا سخت دلته وحی نه څه مراد یو دا اول چې مراد په وحی سره هغه مراد خاص علوم دي چې نبی رسول الله خاص علی کرم الله تعالی وجود ورکړیو شیعاګان دلګان الاسلام سره حرامیان وای ودا خاص وصیت پیغمبر اسلام علی ته تکړیو سر رازونه ویلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو دا وحی دا د علی کرم الله تعالی وجود سره دا نبی رسول الله هغه ته ویلي خاص راز خاص
او امدارنګ وصیت نبی صلی الله علیه وسلم کړی نو وحی دا د علی کرم الله تعالی او سره ده نو معنا دا الوحی اشد خاص علوم چې علی کرم الله تعالی او سره دي هغه سخت دي ځکه هغه تاسو نشته دي یوازې علی نو دلته یا مراد د چانه د وحی نه اصل کې د حارث اول دا شیو په شیګانو کې به دا غلو شیه یا د وحی نه مراد دلته کتابت او معرفت د خط نو د حارث اعور هغه دا وایي چې دلته د کتابت او معرفت د خط دا ډیر سخت دی په دې طریقې باندې به حارث اعور باندې دا جرح دا کېږي نشي مطلب دا دی چې قرآن مجید آسان دی لیکن د دې کتابت او رسم خط او فهم په باندې مشکل القرآن هین قرآن آسان دی والوحی قرآن مجید کتابت د قرآن مجید رسم خط او فهم په باندې مشکل دی چې په دې باندې ځان کوي او بعضی به وینا چې دلته دا شیعه د خپل مذهب د شیعاګانو هغه ثابت دا دعوت وصیت کی علی کرم الله تعالی دا حارث اعور وای چې پیغمبر اسلام راز خبرې کړې وحی ورته کړې نه د علم غیب امور پیغمبر اسلام بیان کړی ورته چې د علی کرم الله تعالی وجهونه ما سوا هیڅ خبر نه دا د دې باطل ګمان د خپل ځان دی د دې حارث او سو وای چې بعض وای چې مراد په وحی سره وحی خفیت نه مراد چې قران کریم آسان دی الوحی اشد وحی خفی دا سخت مطلب دا دی چې قران کریم یادول آسان دی لیکن د وحی خفی یعنی سنت او احادیث راوهلا نو د دې حسب مشکل دی چې قران کریم یادول آسان دی او وحی اشد دا په اعتبار د حفظ سره د احادیث یادول دا ډیر سره څلورم بعضی وایي چې مراد د وحی نه مقاصد د کتاب الله دی به معنا دا چې قران پاک یادول آسان دی قران پاک یادول آسان دي لیکن اغراض او مقاصد باندې په دا سخت ده او د قران پاک استنباط د مسائل سخت دی ندی وخت به جهاد باندې دی نه ده دا حقیقت دی چې القرآن هین والوحی اشد الوحی اشد قران کریم اغراض او مقاصد او دا قران کریم باندې پوهه سخت ده او په قران کریم باندې د دې د مسائل استنباط دا ډېر سخت دی نو به دا قابل د جرح نه دی او کاغرات دی واهله علوم خاص دی واهله علم غیب ورکړي بعد غیب پر تیزونه دا غینه ما سوا بل چا سره نشته دی دا د شیعاګانو عقیده ده نو په دې وخت کې بیا دا قابل د جرح دی نو دا مجروح دی نو دا حارث الاعور وفي قال حدثنا حكم بن شهر حدثنا احمد قال احمد حدثنا زائدة عن الاعمش يا غير اذا اعمشنا ابراهيم او ان الحارث قال حارث بويلي تعلمت القران في 3 سنين والوحي في 2 سنين قران کریم په 3 کلو کې ذکر وحي په 2 کلو کې او قال یا دا حارث ویلی چې الوحی فی 3 سنین والقرآن فی 2 سنين وحی می په 3 کلو کې ذکر او قران کریم په چا کې په 2 کلو کې ظاهر د دې اثر اجزاء او مخک اثر چې القرآن هین دا دوه سره معارض التوي القرآن هين او بيوجه القرآن في 3 سنين تعلمت القرآن في 3 سنين قرآن کریم په 3 کلو کې دا معلومی کې قرآن کریم آسان نه دی بلکې سخت
او د دې اثر دا دواړه اجزا خپل منځ سره معارض. اول وی تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 او وی القرآن في 3 سنين الوحي في 3 سنين والقرآن في 2. دې دویم اثر اجزا خپل مابین سره دا معارض. نو د دې یو جواب علامه غنگوهی کړی و چې تعارض نشته. ځکه د مخکې اثر معنا دا ده چې القرآن هین معنا دا ده ای موجود فی کل موضع. قرآن کریم هر ځای کې موجود دی. قرآن کریم آسان دی. اول وحی لیس بموجود فی کل موضع. وحی په هر ځای کې موجود نه ده ځکه وحی تاسو او د شیعاګانو د عقاید موافق د دې وحی اطلاق دا د قرآن په هغه عیسی باندې کیږي چې دا د اهل بیت سره خاص دی او دا د دې عقیده ده چې صحابه کرامو دا د قرآن نه دا وسته دي او دا په مقدار د یو ثلث د قرآن کریمو دا د قرآن کریم نه وسته او دا د دې عقیده ده. او دې اثر نه معلومیږي چې قرآن مشکل دی. القرآن هین یا اثر نه معلومیږي قرآن مشکل دی ځکه چې 3 کلو کې من ذکرې وحی من 2 کلو کې ذکر. ولیکن دا شدت چې وای دا په اعتبار تعلیم او تعلم سره. نو مخکې اثر کې اشدیت په اعتبار د وجود او د عدم وجود سره ځکه تعارض نشته او دلته په اعتبار تعلیم او تعلم سره. نو حاصل دا دی چې مخکې اثر کې القرآن هین والوحی اشد باعتبار الوجود فی کل موضع. قرآن هر ځای کې موجود دی وحی موجود نه ده نو آسان دی وحی سخت ده. دا دویم دی چې تعلمت القرآن دا په اعتبار تعلیم او تعلم سره ده. اثر په اعتبار تعلیم او تعلم سره تعلیم او تعلم سره ده او فاتح شو دا دویم جز د اثر د دې د مخکې اثر سره تعارض نشته ځکه التوي الوحي اشد دلتوي الوحي في 3 سنين والقرآن في 2. نو د دې دوه خپل مابین کې اثرم تعارض نشته ځکه التوي تعلمت القرآن في 3 سنين فدري کلونی کې والوحي في 2 په اعتبار تعلیم او تعلم او قال يا ويلي الوحي في 3 سنين والقرآن في 2. نو مخکې اثر سره د دې موافقت راغله الفی القرآن هین دفی القرآن فی 2 په 2 کلو کې ما ذکر دی. وحی په 2 کلو کې معلومیږي وحی اشد ده او قرآن دا هین دی. قرآن دا آسان دی. ولی آسان دی ځکه دا موجود دی په هر ځای او وحی فی 3 سنین ځکه هر ځای کې موجود نه او د دې اثر مخکینه جز دا په اعتبار تعلیم او تعلم سره. وفي قال حدثنا حجاج بن شاذ قال حدثني احمد وهو ابن قال حدثنا زيد عن ابن نو داوي نو قال حدثني احمد بن مراد وهو ابن يونس احمد بن عمرو بن مراد بن احمد بن يونس ده. نو قال احمد حدثنا زائدة وروي منصورنا او المغيرة او المغيرنا بیر من ترکید ابراهیم نا ان الحارث اتهم حارث چکم دے اتهم بالکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانه تهمت ویل شوی دی په دروغ باندې په پیغمبر علی السلام باندې دا امر ویلی او تهمت به باندې داري چې بالکذب علی النبی صلی الله علیه وسلم چې دا په پیغمبر اسلام باندې دروغ وی نو دیو جن دې تهمت په دې باندې ویل شوی دی ان دا امر ویلی دا په حارث اعور باندې بل ځای وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة بن زياد قال حمزوي سمع اوراد دي مري حمداني نو حوري اوریدلی دي د مري حمداني نو سمع مري حمداني د حارث اعور نه یو شی واوریدل. مري حمداني د حارث اعور نه یو شی واوریدل. روایت حدیث نقل کو چې ما ته دار یو بلاغلی خبره نو فقال دی مور ورته ویل له دې حارث ته اقعد بالباب په دروازه کې کینې چې ډوړي راو دلته انتظار کاوه. قال دا حمزه وی فدخل مر کوټه داخل شو اخذ سیف تور راوا
ته ودرېګه ته موضوعي حدیث بیان د بوستا کربول چې دا سر د قلمو وقال ده حمزه وی واحس الحارث حارث پوش یقین راغی چې دا سره په نبی خبره عمل ثلاث واچو واحس الحارث پوش حارث بالشر بشربان فذهب معنا دا شر دا چې دا اراده د قتل دی لري دا چې ټول راغله په معنا دا چې وجنی به کنه ملکی به نه نو فذهب ففر بس اذن او تخدل الله او ځکه چې موضوعي حدیث لیکي کې نبی رسول الله باندې دروغ کېنه چې د ستاسو چې دینو کارو چې ټول راغله چې راغله سره تخدل نو دا پیوانه بل جرح شو معنا دار چې مری حمدانی هغه مرد اراده ورته کړو چې دا وجنم ځکه دا شیعه ده په شیعاګانو کې به هغه خلوص شي اویا ففي بعض الدنيا وكذلك يسأل ما رأى في عبد الرحمن قال عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد ركين بن عون قال ابن عزم قال لنا ما تقول ابراهيم اياكم والمغيرة بن سعيد زان ساتد مغيرة بن سعيدنا وابا عبد الرحيم زان ساتد ابا عبد الرحيمنا فانهما كذابان دا دوار دروغندي دلته دا مغیره بن سعید ابا عبد الرحیم مجروح مغیره بن سعید دا یو لسم مجروح ابا عبد الرحیم دو لسم مجروح جارح فی بانی ابراهیم دی او جرح دا چې کذابان دا دوال دروغجن دي دیو جن چې مجروح راوی دی ابن عدی وی په کوفه کې د مغیره ابن سعید نا ډیر لعنت کوون کې نو چې څومره دی باندې خلق لعنت ویلي دا څه بل کړي ځکه دی په علي کرم الله تعالی وجو باندې دروغ وي او دی په اهل بیت باندې دروغ وي او دې چې څومره احادیث نقل کړي دي د دې په احادیثو کې ما د سره مسند حدیث لیدل او دی و تاویلات معنا د احادیثو د قران کریم او په غلط او بیکاره طریقې باندې وکړو دی بداویل ان الله یامر بالعدل بمرات علی کرم الله تعالی وجهه ان الله یامر بالعدل والاحسان باحسان مراد فاطمه رضی الله عنها بإيتاء ذي القربى مراد حسن او مراد حسن او حسین ذات مراد بدات خبرې دی بیا چا دې ته ویلي د مغیره بن سعید تا چې اي علي کرم الله تعالی وجو په دې باندې قدرت لرله چې دا مقدرې تلار شو مړي ژوندۍ کې ورته وي چې عیسی علی السلام او کوم باذن الله عیسی علی السلام ته الله دا طاقت ورکړي یا موږ مړي به ژوندۍ کړه قبر ته بلار یو کوم باذن الله نه موجود بیا خلک ورته ویل چې دا د نوې مړي ژوندۍ کوي زور مړ چې ته ژوندې کړې دي د نوح علیه السلام زوی قبر کا ورته په هوډ عیسی علیه السلام ول دلونی علی قبره جماعت قبر وکړي عیسی علیه السلام ورغ او आवाज ورته وکړ سام ابن نوح ته قوم باذن الله نه راکو بیا تاسو ته یو بجوانه والے کمان کوو بیا ته واپس قبر هغه ول چې ژوندې شم نو بیا ته مرګ شته اړوي د کومه دې پر چې بیا راځي هم دا یو ځل ما خره وې ځکه چې د ځان بدن د سختي هغه طریقواله چې زمر شي مزما وسم کومره کې نه دوباره ولې بیا چې مر راځي بیا د ځان نه دا ما خره واپس دې ځانو واپس خبر کړه بدالي سب کاجه د قبر ته ورشي دې مړي ژوند کولې شو کنه نو دې ورته وې دا مغیره بن سعید والذي نفسي بيده لو شاء لاحيا عاد وثمود اذا ما دي قسم کو خدای کا خو وشي عادیان او ثمودیان موجود دي اغه ته وی عادیان او ثمودیان د قبر نه پورته شي یو ټول براجون دي شي یو قسم کو خدای مړي ژوند کوله دا دروغ دی اهل بیت باندې دروغ وي فعلی کرم الله تعالی وجو ودی باندې دا دروغ وي نو مغیره بن سعید دا یو لسم مجروح راوی دی جارح فی ابراهیم دی جرح دار چې دروغ وي ابا عبد الرحیم دا مجروح راوی دی او جرح دار چې دا دروغ
نو دیو جن مغیره بن سعید امام ابن سعید په کتاب د ضعفاء کې ذکر امام نسوی هو کوفی دجال دا یو لوی دجال او هرقه بالنار او اور باندې سودول شي په زمانه د ابراهیم نخعی کې ځکه چې دا دروغ ویلي اخر کې به د نبوت او پیغمبري دعوی وکړي چې پیغمبر حالا کچرته ګورو ما به سکو دا ته ګورو نبوت ته ګورو ابراهیم نخعی زمانہ وا هغه حکم وکړو دا اوس زوی دا راوته او وري بلکل په اور کې باندې اوس د آغا مغیره ابن سعید او د ابو عبدالرحیم چې راغلی دی دا شقیق الزبید کوفی دی نو او دا یا دا سلمه ابن عبدالرحمن النخعی دی د دې دوالو کونی ابو عبدالرحیم او دوالو ضعیف که مراد د ابو عبدالرحیم نه شقیق الزبید کوفی والی چې دی به کسی خلکو ته بیانولی دروغ کسی ووی لانه چې څه د غوښنی سوالو وویل دی ویل دي مګر ته ټول کې په اور نیولې او ډېر خلکو نه پیدا ولا اشتیا او دا چې کوم دی مومن خان د شیرنی چې څه د غوښنی دا د خزو او دا سی واوله لري په دوی دی مومن خان هغه داسي او خامار مال هغه من پر هغه داس خوش خلکو هغه یا د ادم خان دورانی خزا ادم خان کړو شروع وکړ ادم خان دې چې ګریتونه دا کړو دا یو خان د دې دورانی تر درو کې دي دا مغیره بن سعید د کتابوي او کوم مراد دینا د دینا دا سلمہ ابن عبدالرحمن النخعی نو دام ضعیف راوي دا دوار ضعیف دي نو ځکه دا وایي چې کذابان دا دوار دروغ دي او دا ابو کامل چوهدری دا ابو کامل خپل نوم فضیل ابن حسین دی فضیل ابن حسین ابن سرحا البصری دی ابو سعید سمعنوی دا نسبت جحدر تشوی دا یو سړی نوم دی هغه ځکه جحدری ورته ویل کی نو قال دا ابو کامل وی حدثنا حماد مراتنا وحماد ابن زید دی ذکر حماد فنعمل يريدنا وهو ابن زيدنا نو قال حماد حدثنا عاصم قال عاصم كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمية من براتل أبا عبد الرحمن السلمية ونحن غلمة أيفاع أو من جو غلمة أيفاع من غلامان ألكان أيفاع جمد يا فعدا بلن قدن والا برق قدن والا من قدن چیزیں نو آغا وچت شیو نو دلتا منگا غلامان و او ایفاع نو منگ براتولو عبد الرحمن السلمی تا دیتا منگ راز عبد الرحمن السلمی دیجی مخبر عبداللہ بن حبیب بن ربیعہ دا د کوفی اوسیدون کې تا تابعی جلوی جلیل قدر تابعین دي علم جمع د غلام دا هغه سادي چې پیدا شي ماشوم تر بالو او پورې دی باندې غلام اطلاق دي او یا هغه وخت پورې چې دا قریب احتلام تشي او مختلف شوی نیوي ایفاع یافع دا د یفعنا ماخوذ اصل کې یفع هغه مکه ته ویل کې چې نور موږ نه پورته او دلته مراد دینا دا نه چې منګه غلامان او منګ هلکانو ایفاع چې منګه داسې پورته قدونو والا معنا د منګ قدونو وچیو مراهق پورته مونږ نږدې او منګه قریب وو نو فکانا نو بدا عبد الرحمن یقول دی ویلي دا نام لا تجالس القصاصا دا سمکینی چې ثبوتا غیر د ابي الاحوصنا قصاص چې خلکو ته دې بیانې نو چې خلکو ته بیانې او روان او خلکو ته ویل دي نه ابي الاحوصنا ما سوا بل څه کې نه ما وإياكم وشقيقا اذان وساقي شقيقنا دې مجالسه نه معنا وکړه دا شقيق زبي کوفي نه او دا کتابو امام نسوي دا ضعیف دی د دې کونیه ابو عبدالرحیم وا بعضوی ابو عبدالرحیم هغه چې ابراهیم مخکې کړه دا دواړه یو شي
او سو وینا دا باب رحیم ابراهیم وای چې ځان دی وساته هغه سلمہ ابن عبد الرحمن نخعی دی او دا باب رحیم دلته ذکر شوی دی نو دا هغه نه دی بلکې دا هغه شقیق صوفی دی هر یو چې خودواله ضعیف دی وې د شقیق نقیا او شقیقا او ځان وساته د چانه د شقیق نا نو چې دا خبره وکړه نو قال وکانه شقیق هذا نو دې مونږ ته ویل چې د دین ځان وساته نو عاصم وای وکانه شقیق هذا يرى رأي الخوارج د دې عقیده د خوارج و وليس بأبي وائل او دا شقیق نمرا شقیق ابي وائل نه دي شقیق ابن سلمہ دا څخه ده محضرمی دي هغه ته مراد نه دي یعنی دا نه چې شوی دا شقیق ابن ابي سلمہ ابي وائل اسدي دا مشهور او معروف دي دا کبار او تابعین کې دي هغه ته مراد نه دي ابي وائل بلکې دې شقیق نه مراد شقیق زوبی کوفی کی سګوي دي چې ابراهیم امام نسائی دا په کمزور او ضعیف راویانو کې دا نقل کړی دی چې دا ضعیف راوی او کبیر ما حدثنا ابو عطان محمد بن عمرو وندي قال ماورد ابن جرینا جریر یقول جریر ویلی لقیت ذم خاموش شما جابر بن یزید جعفی سرا دا مجروح راوی دی جابر بن یزید جعفی دا مجروح دی جارح ببانی جریر دی فلم اكتب عنه نماز دین احادیث ونی نکلو ولکان یؤمن بالرجعه ذکر ایمان راوړو پر رجعت باندې کان یؤمن بالرجعه ایمان بالرجعت هغه داله معنی ایمان بالرجعت داله چې دا روافض وای دا روافض دا هغه مبتدعه فرقه او دې تر روافض څه کوي لکه د زید ابن علی ابن حسین هغه پریفیو داغه سره ظاهری ملګرتیا کار کړو او حقیقت کې به داغه نه وتښتل دا روافض دي چې هغه سره ملګرتیا پریفیو دا موږ ځکه وایو چې دا روافض دا دلګان دي په اسلام حرامیان دي ظاهری داغه سره د اهل بیت سره د دین او د محبت دعوت ځانونه وایي چې موږ کفاس او په حقیقت کې د زید ابن علی ابن حسین داغه سره ملګرتیا پریفیو داغه سره همکاري کوي ذکر روافض وي رفض معنا تر کول دي ذکر داغه سره ملګرتیا پریښوا دیوالی پریښوا نو دی وجنا دې تر روافض وي کې دا عقیده لري دا باطل ګمان چې علی رضی الله عنه دا پورې ده علی رضی الله عنه سره وزینا تر دې پورې چې د علی رضی الله عنه په اولاده کې یو سړی په اخره زمانہ کې راوځي چې ماجی علیہ السلام بی علی رضی الله عنه هغه د اسمان आवाज په جانی خرجو معه چې تاسو د مهدی کې سره راوځي تاسو د دې امداد کوي چې دا د فلانی اولادین دي نو معنا ده دا زموږ په اولاده کې د دې مدد تاسو امداد کوي نو علی رضی الله عنه ورېده کې نبی هغه دینه پورا اخرت کې قریب قیامت تر دا आवाज کې درشي دا د دې باطل ګمان د دې عظیم لوی جهالت د دې هغه کمزوري عقلونه دي چې علی رضی الله عنه هغه په اسمانونو کې د بر ورېده کې د دې اولاد بصرا ودینا تر دې چې علی رضی الله عنه د اسمان आवाज کې به برابر بدی وجه ابن معین وای په حق د جابر جعفی کې چې کان کذابا چې دا دروغجن امام ابو حنیفه رحمه الله وای بما لقيت في من لقيت اكذب من جابر وزه چې چا سره مخامخ شوی ما زما ملاقات شوی دی ډیر دروغجن مې لیدلی دي او د جابر په شان ته جابر جعفی په شان د دروغجن مې لیدل بما اتيته بشيء من راي الا جاء وما بدزان یو خبر ورته وکړه الا جاءنا فيه باثر ما کوي چې دا خو فلانی نه ثابت دي فلانی صحابي نه بدزان یو خبر ورته وکړه مولا جابر جوړی څنګه دي ودا خو فلانی صحابي نه اثر راغلی او دا خبره ثابته ده فلانی صحابي دا خبره کړې ده ځان هم ما ودا دومره دوجن دا کان یؤمن بالرجعه دی ایمان بالرجعه دا په باندې جرح شوا نو دا لسم سوار لسم مجروح راوی دی
جرير في باندې جارح دی جابر ابن يزيد جعفي مجروح دی او جرح في باندې دا چې کان يؤمن بالرجعه قال دا ادمي حدثنا مسعر قال مسعر حدثنا جابر بن يزيد قبل ان يحدث ما احدث اخبرنا منتخبرنا قال جابر بن يزيد الجعفي قبل ان يحدث مخکې دینه چې دا پیدا کړ ما احدث هغه چې دې پیدا کړ یعنی مخکې د اختراع د بدعتنا ته ورته ذکر کوله چې دا له مختلف شوی نو اختراع د بدعت نه وکړي چې اختراع د بدعت وکړه ماغې نه بعد وروسته د دې روایت موږ تر کړی دي او د دې روایت موږ پرې کې دې ته نه موږ روایت نقل کوله الله